أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه البيهقي في شعب الإيمان والهيثمي في مجمع الزوائد او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم حاضرین و سامعین و معززو، دا ټیم زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روض اقدس مخې ته ولاړ یم او د الله جل مجده نه مسؤل چې الله جل مجده دي تمام محبان او عاشقان د حرمین و کریمین و زیارت له بار بار دا غوی نصیبو کی او هغه دی الله رب العزت په دې زیارت باندې مشرف کی. محترم حاضرین د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زیارت اقدس کې یو لوی فائدہ پرته ده. دا یو لوی مهم عمل دی. حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې دا یو روایت را نقل کړی دی. حضرت عتبی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي كنت جالسا عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم، زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قبر سره ناستو مفجاء عربی پدې کې راغی. دغه عربی په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په صيغه د ندا سره سلام عرض ک. پس د وفات نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته سلام عرض کی په دې الفاظ باندې چې السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا پس د سلام نه بیا وی فرمایي چې سمعت الله یقول، الله جل مجده په کلام کې ما اوریدلی دي. الله جل مجده فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. چې کچرته دوی په ځان باندې ظلمونه وکي او بیا یې محبوب علیه السلام استا دربار ته راشي او د الله جل مجده مغفرت وغواړي او ای محبوب علیه السلام ته ول مغفرت وغواړي، نو الله جل مجده بخامخا دوی توبه قبلون کې او رحم کون کې ذات بیا مومي. اے الله تعالی حبیب قد جئتك مستغفرا لذنبي ومستشفعا بك الى ربي. اے الله تعالی حبیبا زه د خپل ګناهونو د بخښنې د پاره تا ته راغلی ما او تا الله جل مجده ته شفیع غواړم زما ګناهونه. او بیا دا یو څو اشعار وی چې یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دغه عربي بیا لاړو. حضرت عتبی سے مبارک فرمائی وایزه زما سترګې ولاري فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می ولید ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحق الاعرابيه، دغه عربي سره میلاو شلاړ شه فبشره ان الله قد غفر له، او در زیر ورکه چې الله جل مجده تا د ټول ګناهونه بخښلي دي معاف کړي دي. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قبر اطهر د حاضری د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روزي مبارکه تر حاضری داغي دومره لوی پیدا میلاویږي. او دغه زیارت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزي تر اتله داوم داسي اهمیت او هم هغه شان فائدہ لري لکه څنګه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حیات کې ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل فرمایي او دا روایت امام طبرانی معجم کبیر کې را نقل کړی. رقم روایت 13496 او ډیرو کتابونو امام بهقی شعب الایمان کې مراغسته دی 4154 رقم روایت ته او امام دار قطنی په خپل سنن کې دارنګ نورو کتابونو دا روایت را نقل کړی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من زار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی. وهر هغه انسان چې هغه زما د وفات وروسته زما د قبر زیارت راشي د دتم هغه شرف حاصل شو لکه زید دی چې په خپل زما په جون کې زما زیارت راغلی. ډیر لوی پیدا د حاضرین او محترمو. بعض خلک وی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اراده د زیارت بنه کې بلکې د مسجد بکې زموږ دواړه پکار د خود ټون اول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زیارت اراده پکار د مسجد نبوي په دلته میلاویږي. دا ثواب چې دا هم د دې ذات د بابر د دې ذات د وجنه ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ته چې من زار قبري وجبت له شفاعت. روایت د دې حدیث راوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ده. او دا حدیث محترمو متعدد کتابونو را نقل کړي دي چې هغه کې امام بهقی شعب الایمان کې دا روایت را نقل کړي دي او رقم روایت ته 4159. امام حاکم ترمذی په نوادر الاصول کې امام حسنی مجمع الزوائد کې دا روایت را نقل کړي دي چې
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا زما د قبر زیارت کو دغه انسان د پاره زما شفاعت واجب شو، زه به دغه انسان شفاعت خامخا کوم. او دا یوازې وسنۍ خبره نه ده بلکې دا د صحابه کرامو د زماني خبره ده. یو پیر داسې شو چې خلیفہ وقت مروان مسند احمد بن حنبل کې دا روایت موجود دی، په رقم روایت 23632 امام حسنی په مجمع الزوائد کې راغسته دی. او دغه روایت الفاظ دا دي چې اقبل مروان یوما فوجد رجلا وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مروان بن حکم دغه مروان خلیفہ وقت را روان دی، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته چوکتل نو الته یو سړی بیا موندو چې هغه سړی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې خپل مخ لګولې دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې خپل مخ خو دی پی. او دغه مروان پراغه ورته وی چې اتدری ما تصنعو، آیات ته پته شته چې دا کم کار کې؟ چې وی قتل فیضا هو ابو ایوب الانصاری، چې وی قتل هغه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ صحابي رسول. مخ وتراواړو وتوي نعم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر. وې دا دي تاسو معلومه چې زه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت تر راغلی ما، زه نبی علیه الصلاۃ والسلام پس راغلی ما، او زه چې کوم دی یو کاڼي ته نه مراغلی. نو دا معلومه ده صحابه کرامو د عقایدونه، صحابه کرامو دا معمول او دا عقیده و چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت ته براتله او دا به د خپل د دنیا او د آخرت دواړو لپاره کامیابی غوښتله. زم د الله جل مجدوه نه دا سوال کومه چې الله جل مجدوه شکریا ادا کوم، ډیر لاک شکر دی چې الله جل مجدوه زموږ په ژوندۍ کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیارت ته موږ راوستو. سره د دین چې موږ ډیر لوی ګناهګار یو، موږ ډیر خطاکار یو، دا غین سره الله جل مجدوه په موږ باندې فضل وکړو. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دربار اقدس ته زموږ حاضر وکړه. او کوم ملګرو چې زمانہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د سلام عرض کړی دی، نو حتی الوسما د ټولو نمونه اغستې دي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې عرض کړی دي. او الله جل مجدوه نه مې دا سوال دی چې الله جل مجدوه دې دغه ټول مؤمنان مسلمانان راولي چې په خپل باندې د الله جل مجدوه د حبیب سلام وکي او د الله جل مجدوه د حبیب د زیارت مشرف شي. الله جل مجدوه زموږ استاد او حامی او ناصر شي.